السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د احناف میډیا د ګروپ نمبر اول علماء کرامو، عامو مسلمانانو او مناسو ملګرو، دغه مناظره وګورئ. یو شاه نواز بریلوی دی، یو چې دی مولانا اشفاق حنفی دیوبندی دی. د دې خبرو ته لږ توجه سي، لږ غوږ ورته ونیسئ چې دا څونه د علماء حق، د علماء دیوبند، د شاه نواز بریلوی او د بریلویانو څونه مخالفه دي، حتی چې د کافر حکم هم پر کوي. لږ غوږ ورته ونیسئ. دا مولانا اشفاق صاحب خبرې دی واورئ. هغه پر سوال کړی دی، ته بیا خبرې واورئ. میلاد کې دا خبره لیکلې چې څوک د نبی اسلام په وفات باندې خوشحالي مناو کوي، دا بدعت ده. او تا که پر یوه په څه پېژې بسې اردو رسالې کسې دا په کوم کتاب کې لیکلي چې نن هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات په ورځ باندې څوک خوشحالي منوي، هغه بدعت ته کتاب را مخې ته کشا بش. او بل تا د ګنګوي د خبرې جواب را نه کوتای چې نفس میلاد جایز دی او ګنګوي چې نفس میلاد بدعت دی، نو ته صحیح که ګنګوي صحیح دی؟ نو که پر یوه ته خو د خپلې کتابونو نه نه ته میلاد په څه منو کوې؟ په وفات باندې څوک میلاد منو کوي؟ تو احمد رضا خو 8 ربیع الاول د پیدایش تاریخ لیکله ده، وفات تاریخ یې 12 لیکله ده. او بله خبره ده چې تو احمد رضا خان یې چې څوک د پیراني پیر خبره نه ومني، هغې خبره کې دلې درې کوي، دا بلکل د دین نه باغي ده. نو تو پیراني پیر په غنیت الطالبین کې 10 ربیع الاول لیکله ده. ته صحیح یې که احمد رضا خان صحیح ده که پیراني پیر مو صحیح ده؟ کوم یو صحیح ده؟ دینه خو ثابته دا شوه چې نفس میلاد چې منکرات نه وي، ته ورته مستحب وایي او ګنګوي ورته بدعت وایي. نو ته د ګنګوي صاحب په فتوې باندې بدعتي شوې او د ستا په فتوې باندې ګنګوي بدعتي شو. بازا د امام احمد رضا خان کتاب ته پیش کا چې هغه قول کړی وي چې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش ریز 8 ربیع الاول دی. بس تا وګټله ما بیه کزه قول به پیش کوې، اوس د پرېږدم نه. یاره شنواز امانه دی بالکل غیر مقلدین والے کومه خبره چې وي که نه چې موږ ته به د خبره شایي چې دا داسې دو که ولادت یې 8 تاریخ لیکلی وي، 8 ربیع الاول یې لیکلی وي، نو بیا څه کوئ؟ 10 منټ صبر ورته وکړه. حلیز الموز کوم، زه په سفر باندې وم، اوس یې ګاډي نه کوز ولم او الموز مې نه ده کړی، مازدیګر الموز کوم، انشاءالله بیا جواب در کوم. قول د امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه وښیه چې 8 ربیع الاول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش ریز دی. ټیک دی؟ بس تا ګټه او زما شکست. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بریلیا ته د احمد رضا امام الانبیاء صلی الله علیه و وسلم کی تاریخ ولادت بسادت اور سال مبارک نطق الحلال وقت صفحہ نمبر 4 بندے چې صحیح لیکلی دي کہ ماہ ربیع الاول کون سی تاریخ تھی؟ 8 ربیع الاول. صفائی لکلی دي. زه پټو ته وینم بس مصرف په بل موبایل کې حواله دو هغې کې پیکیج نشته ده. اوس که چې پټو وینر وبسه پټو ته وینر بوسه صفحه نمبر 4 تصویر ولګه. صفحه نمبر 4 دا صفحه نمبر 16 دو که سیمه دو کم دی کې غوی چې اکثر او بیشتر ماخوذ او معتبر بار وی دی. همیشه مکه معظمه کې په اندی تاریخ باندې مولود شروع کېدو، خلک به زیارت ته راتلو. نو دروغ څه نه وایي. امام احمد رضا خو وایي چې 12 تاریخ هغه په تا باندې دی، ته راولېږه. صحیح دی؟ ما چې کومه مدعا چې اعلی حضرت صاحب کول د 12 دی ما پیش کو، ته وایي چې نه په 8 مې کول کړی، ته پیش کا. حواله دغه ده، خو زما دا غلطي اوس وکړله چې دا حواله ما اپلوډ نه کړله، ډاونلوډ کړې مې نه ده، خو بهرحال بیا به یې ډاونلوډ کړو که چېرې ستاسو شکال وي. دغه حواله یې ورلېږلې ده، مولانا اشفاق صاحب ورلېږلې ده. ګورئ بریلی مو سره په بل موبایل کې دو، خو به هر حال په دې موبایل کې مې پېټو ته وینه وبسال در سینډ مې کردا وقت دا نطق الحلال صفحه نمبر 4 ده. په صفحه نمبر 4 باندې د سترګې پټې دي.
نو تا په دې صفحې کې لیکلي کون سی تاریخ دی 8 ربیع الاول جواب کې چې 8 ربیع الاول نو دا چې شي ولا تاریخ تپوس کوي یاره خط بیوقوفانو سره مې د کې د تاریخ پیدایش خبره دی ته پیش کړه چې تاریخ پیدایش تپوس یې کړی شوي هغه تفصیلي جواب دی زر ته پیش کوم هلک صبر وکړه د ورځ ته وخت که نه دا 12 تاریخ وصال شریف چې د کوم اخري تاریخ یې لیکله هغې برای کې پوښتنه ویله شوې ده هغه یې بره لیکله ده خو سترګې چې په پټوې هغه بیا سړی په هغې باندې نه پوهېږي الاعتصام کې توب مې ته پیش کول امام شطیبي رحمه الله والا هغې حواله سره موجوده ده بریلوی انشاءالله زه چې کومه خبره کوم زه به په دلیل سره کوم ته غوندې پړندې به یې نه کوم که په د هغې د اکتفا نه کېږي بیا بلکل صفا به یې لیکلي وي چې ماہ ولادت مبارکہ کی 8 تاریخ بنتی ہے نو دسې به یې صفحه پکې لیکلي وي بیا یې د هغې کې تو بل چاپ ته په صفحه نمبر 412 باندې هغې نه حواله درلږه بیا چې سترګې دې کلاو شي خو ځکه خو ته نه چې ته پړندې لګیا یې خپلې کتابونه نه یې خبره دا خو په دې کتاب کې نشته ما چک کو ته صفحه واضحه صفحه ولګوه چې نور عبارتونه زه وګورم د هغه په هغه باندې کېدای شي تا سره چې کوم کتاب یا د بېلې مکتبې وي ما سره بېلې مکتبې ولي ته پوره صفحه ولګوه صفحه سوتره صفحه ولګوه دا د اعلی حضرت کتاب نه دی دروغ دو دا د اعلی حضرت فاضل بریلوي کتاب نه دی پیش یې که صفحه سوتره سکین سره یې پیش کړه سنی رضویہ کتبخانہ دو سنی رضویہ کتبخانہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی تخریج مولانا محمد جلال الدین قادری پروفیسر تقدیم پروفیسر محمد مسعود احمد سنی رضوی کتبخانہ گلشن کلونی فیصل آباد پورا صفحه ولګوه مخکې وروسته یوه صفحه ولګوه شابه تا دروغ اوس معلوم شو چې پته دې ولګېږي مخکې وروسته یوه صفحه دیوبندیت ما ته پته یې قسم په خدای چې دو ټول په دروغو باندې روان بریلیا خپل احمد رضا خان دې په دروغو باندې روان ده دیوبندیت پرېږده بریلیت دې په دروغو روان ده دا دې توکې توپ ده پوره ډیټیل مې دې ته بیان کړم نو ویې لټوه پکې ویې لټوه پکې نو که په دې باندې د هغه نه وي شوي بیا اعلی حضرت نیټورک چې ده هغې نه یې دې ته پېښ کوم هغې نه انشاءالله حواله دې ته پېښ کوم 412 نمبر صفحې باندې لیکلي دو په هغې کې خو بلکل صفحه لیکلي چې د کومه تکیه کوې که نه ته دلته دا تکیه یې ښه ورکړه کړي بلکل واضح الفاظ دي هغې نه پیټو در بوس هغه در لږم پورا صفحه خو پیش کا کنه چې زه پکې یوه جمله صحیح راټینګه کومه چې کتاب کې رومومه ته خو کتاب هغه بلکل کونځ نه تصویر وکړلی پورا کتاب نه پورا د صفحې پورا تصویر خو وکړه که نه دغه صفحه ده پکې وګورئ اوس تاسو بریلویانو تاسو یې وګورئ سم په واضح طور سره بریلیه دا مې بل کتاب نطق الهلال دا بله کتاب ده حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ و ولادت و وصال پر هلال کی گواہی نو دا وخت څخه نه دا خو اعلی حضرت نیټورک ته کېدای شي دا خو وي دې سره دا کیسې د نخلص وي اقوال میں کہتا ہوں دا میں کہتا ہوں څه مطلب لري دلته دا میں کہتا ہوں نه جمهور مراد دي لعنت څه پتو شه دا چې کوم ځای باندې ورته ما لکیره راکړله جمهور کې نزدیک یہی مشهور ہے څه شي مشهور دی دا پیش کړه جمهور کې نزدیک یہی مشهور ہے دینه مخکې کومه خبره دی هغه پیش کړه باقي تا چې کومه سرخي لګولي بل کلیپ کې ورته جواب کوم جواب دې بریلیا زون جوب کې اکسیز ده دې سره خو به هر حال چې د مو کومه حواله دې ته لګولې که نه کہ میں کہتا ہوں ہم نے حساب لگایا دې نه به جمهور مراد وي که نه بیا وایي چې تاسې ته اردو نه درسي افسوس افسوس میں کہتا ہوں ہم نے حساب لگایا دې نه څه مطلب ده څوک نه مراد ده دا ځکه ته چې د سیپین تو هسې ډر کړي دي که نه دا دغې که نه په تو د شرک فتوا لګول یې دو خو دا غریبون یې تو نه ډرېږي وایي تو حقیقت دوی ته معلوم نه ده انشاءالله حقیقت په دې معلوموم یې ته دې ټولې ته او دا کول اعلی حضرت د مدارج ولا راوړی دی شاه عبدالحق مهدزدیلوي رحمت الله علیه کول یې راوړی دی او بیا په اخري کې چې کوم دی تحقیقي خبره کړې دی چې مشهور بار ربیع الاول دی ښه چلو ماشاءالله بس دا شادو چې د یوه هټ درمي دې پرېږدوله
او خپلې خبرې نه په سټ شولی. الله ته جزای خیر ډېر کړي. انشاءالله داسې چې زه تو سره په کوم ګروپ کې موجود وم نو کېدای شي چې بریلیت ښه یم، د وجې نه الله پاک یې دې ګمراهۍ نه تور وبوسي. خزا بالفرض محال 8 ربیع الاول، نو بیا 8 ربیع الاول څه چالو شو؟ تاسو په 8 ربیع الاول باندې عید میلاد النبي کوئ؟ تاسو کومه په 8 ربیع الاول باندې وکړو؟ نن 8 ربیع الاول دی، تاسو چې عید میلاد النبي کنفرنس وکړو یا میلاد پروګرام مې وکړو، هسې شروع یې مړه که پر یوره خپل کتابونه نه ځون خبر کا سوارم الهندیه کې حشمت ریحان سر لیکي په صفحه نمبر 138 باندې چې څوک ته احمد رضا خان حمقیدا نه وي او کافر ده، نو دا به ته کافر شولې، د احمد رضا خان حمقیدا نه شولې. خپل کتابونه نه ځون خبر کا عقل د هورې شه. هغه د دې په وسایل شریف کې چې مو مذهب یې مو دین د مو د کتابونه نه ثابت ده، په هر فرض نه اهم دی په دې باندې عمل کول فرض دی. هر فرض نه دا لوی افضل فرض دی چې د مو په مذهب باندې عمل وکویا، دا ته کافر وګرځېدلی. موږ کله هم هټ درمي نه کوو، موږ همیشه حق ملګري یو. هټ درمي تاسو کې دی. زه ته یم چې چلو زلو تاسو سره بیا 8 ربیع الاول ومنو، او نو 8 ربیع الاول باندې تاسو کوم ځای کې عید میلاد النبي کنفرنس کړی دی؟ ما ته وښایي دا خبره ده. که السوارم الهندیه کې وښایله 1 لک روپۍ انعام، دا خو مولانا نعیم الدین مرادآبادي رحمت الله علیه لیکلي دی. او د دنیا په مخ باندې السوارم الهندیه چې کوم دی نعیم الدین مرادآبادي رحمت الله علیه کتاب نه دی. نو خبر خو ته نه چې ته چا والا اندي تکلیف ده کړی دی، دا خبره په تلبیسات کې لیکلي شوې دی، السوارم الهندیه کې نه دی. اوس ته وایي چې میلاد مستحب دی او ګنګوي سرفراز صفدر وایي بدعت دی، ته صحیح یې او که سرفراز صفدر او ګنګوي صاحب صحیح دی؟ دې خبرې جواب رانلو. نوازه دا کلیپ ته د سره محفوظ کا په دا گروپ کې که د سوارم الهندیه نه مې ایمو سره پی ډي ایف کې موجوده د سوارم الهندیه، که سوارم الهندیه نه مې ته وښایله نو په خپله خبره برقرار دی، په دا 1 لک روپۍ دی. شاباس دا خبره د 1 لک روپۍ کیسه وکړه. ځکه تو به میلاد کې به د شي ته بیانونه کړي، دومره به دې ته میلاو وي. سوارم الهندیه نه مې که دا خبره دې ته وښایله سکین اوس په 2-1 منټ کې در لږاؤ اصل پی ډي ایف پر لړاؤ دې ته پی ډي ایف نه به در لږاؤ. کلیپ محفوظ کا بالکل زبردست تلبیزات کې لیکل شوي. ها دا مولانا محیدین مرادآبادي رحمت الله علیه کول دی. او کېدای شي تا سره داسې کتاب وي چې السوارم الهندیه او تلبیسات په یو ځای باندې دواړو کتابونو مجموعه یې په یو کتاب کې. بله خبره په تلبیسات کې دی. ښه او الحمدلله چې کوم دین و مذهب د امام احمد رضا او هغه دین و مذهب زما دی. ښه دا په وسایل شریف کې لیکلي چې دا کومه خبره مو دې ته وکړه دا په سوارم الهندیه کې لیکلي چې څوک ته احمد رضا خان حمقیدا نه یا کافر ده. یو منټ صبر وکړه، زه سوارم الهندیه روړم، زه ډایرکټ سکین وینا در لږم. ته خو د دې خبرې جواب وکړه چې ګنګوي صاحب ورته بدعت وایي او ته ورته مستحب وایي، نو ستا خبره ومنو که د ګنګوي صاحب خبره ومنو؟ دې خبرې جواب ولې نه کوي؟ ته د ما خبره ووروه سوارم الهندیه نه حواله دې راغله در لږی خالي راول یې مېدو صحیح دی. راولېږه وبېګورو خیر دی. ما سره هم السوارم الهندیه شته دی. بل کتاب هم د پېښ کړی و دروغجن هغه هم د اعلی حضرت صاحب کتاب نه و، پته نشته کوم ځای نه دې راخیستی و. او د ستا خبره به منو که د ګنګوي صاحب خبره به منو؟ دې خبرې جواب راکړه. نوازه بچیا دا خبرې دې نشي خلاصولی اوسه. تو ته خو مې ویلي دي چې تو ویل چې پېښ یې که 1 لک روپۍ به درکوم، نو سوارم الهندیه نه مې خبره دې ته پېښ کړله. څرنګه چې الله 1 لک روپۍ باندې اوس وغږېږه. دا سواري دا کوم کتاب چې هغه ځینې غوښتی و د بریلوي د هغه کتاب دا دی ورته پېښ کړی دی. نو دی بقایا چیلنج وایي زه 1 لک روپۍ در کوم، او دا په خپله په ټوله زندګۍ په دربارو کې اوسېدلی دی. د نواز بریلوی ټول عمر د بل و الوګانو ته پروت وي یا چېرته داسې په قبرستان کې جونګړه جوړه کړې وي، ټول عمر هلته فکر کوي لګیا وي، وایي چې زه ملنګ یم، ډېرې ګوتمې به ګوته وي. او اکثر دا بریلویان چې زه ګورم دا میلاد چې جوړوي یا دا نور چې اکثر دا چرسیان وي، اکثر ټیم دا چرسیان وي، ټول چرسیان وي، ډېرې ګوتمې به په ګوته وي. دی وایي دا پیر ده، هغه به د ګمراه وي، داسې ګمراه سړی به وي چې د دو په دغه خبرو باندې به دومره ګمراه شوی په زندګۍ به د لمونځ ټکی نه وي کړی، نه به لمونځ کوي، صرف دا به وایي الله غفور رحیم ذات دی، الله مهربانه دی، همدا خبرې به کوي
دا شرمېږم نه په دې خپلو خبرو باندې. مولانا اشفاق صاحب حقیقت چې تا د دیوبند دفاع وکړله، په حقیقت سره تا د دیوبند دفاع وکړه او د دیوبند ترجماني دې وکړه او په حقیقت سره دې د بریلوي او د بریلوي ته د شکست ورکړلو او دا که چیرې مسلمان ځان ته ووایي نو دی به په دې خپل انعام باندې دا مضبوط ودرېږي چې دا اوس دې صفه ورته وښوله چې زه ګورم د غیرت چې دا څه وایي اوس. مننه. دا بیا ټول وګورئ.